بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 22 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: اما الوصف فلا يجتمع مع العلمية اصلا وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع فأسود وأرقم غير منصرف وإن صارا اسمين للحية لإسالتهما في الوصفية وأربع في مررت بنسوة أربع منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإسالة في الوصفية. تدی زینا صاحب کتاب د غیر منصرف کم 9 اسباب دی نو پاغي کې د دویم سبب تفصیل او وضاحت دا شروع کئ. په دې عبارت کې مصنف دو بنیادی خبرې دا ذکر کړي دي. یو خبره دا ذکر کړي دا چې وصف دا د عالمیت سره بالکل نه جمع کیږي، یعنی داسې نشي کېدلی چې یو کلمه غیر منصرف وي او په دې کې یو سبب دا علم وي او بل سبب په دې کې وصف وي، بلکې که یو کلمه غیر منصرف وي او په هغې کې یو سبب وصف نو بل سبب به پکې د علم نه علاوه یو بل سبب وي. او که چرې یو کلمه غیر منصرف وه او په هغې کې یو سبب علمیت نو بل سبب په هغې کې وصف نشي کېدلی. نو حاصل دا شو چې وصف دا د علمیت سره بالکل نه جمع کیږي. او د هغې وجه شارحینو دا ذکر کړي ده چې په عالم کې تعین دی. عالم دا په یو معین څیز باندې دلالت کوي، مثلا زید، عمر، بکر، خالد وغیره دا په یو معین کس باندې دلالت کوي. که ته د زید نوم یاد کړي نو تا ته به زید متوجه کیږي، که د بکر نوم یاد کړي نو تا ته به بکر متوجه کیږي، که د خالد نوم یاد کړي نو تا ته به خالد دا متوجه کیږي. او وصف دا په ذات مبهم باندې دلالت کوي، په یو معین څیز باندې دلالت نه کوي. مثلا شجاع دی، شجاع معنی دا بهادر، نو بهادر دا یو وصف دی، دا په زید کې هم کېدی شي، په عمر کې هم کېدی شي، په بکر کې هم کېدی شي او په خالد کې هم کېدی شي. نو که یو کس آواز وکړي چې ای شجاع، نو دا صفت چې په چا کې دی نو هغه ټول کسان دا به متوجه شي، ځکه چې دا شجاع دا د یو خاص کس نوم نه دی، په معین څیز باندې دلالت نه کوي، بلکې دا شجاع دا د مختلفو خلکو د هغې صفت کېدی شي. دغه شانتې اسود دی، توروالی، نو دا توروالی دا هم په یو معین څیز باندې دلالت نه کوي، بلکې په ډیرو څیزونو کې دا یو وصف مشترک دی. نو علم او وصف دا ځکه نه جمع کیږي چې علم دا په ذات معین باندې دلالت کوي او وصف دا په ذات مبهم باندې دلالت کوي، او په تعین او په ابهام په خپل منځ کې تضاد دی. نو چې کله په دو څیزونو کې تضاد راشي نو دغه په خپل منځ کې نه جمع کیږي. نو لومړی خبره مصنف دا کړې ده. نو فرمایي: اما الوصف فلا يجتمع مع العلمية اصلا. د منصر په اسبابو کې چې کم وصف دی نو دا د عالمیت سره بالکل نه جمع کیږي. اصلا په معنا ده د ابدن، یعنی د همیشه د پاره نه جمع کیږي. بیا فرمایي: وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع.
د دې ځای نه صاحب کتاب دویمه بنیادي او اهمه خبره دا ذکر کوي او هغه خبره دا ده چې وصف دا به د غیر منصرف دپاره سبب کله جوړیږي. آیا هر یو وصف دا به د غیر منصرف دپاره سبب وي که نه؟ په دې کې څه قید دا شته دی. نو مصنف فرمایي چې وصف دا به د غیر منصرف دپاره سبب او سبب د اله جوړیږي چې کله دغه وصف دا په اصل وضع کې وي، یعنی کله چې واضع دا لفظ دا وضع کاو، دا لفظ مقرراو، نو په دغه ابتدا کې دا لفظ دا د وصفي معنی دپاره مقرر کړی شوی وي او وضع کړی شوی وي. خو که وروستو بیا په دې کې دغه صفتي معنی وي او که نه وي، خو شرط وله دا دی چې کله واضع دغه لفظ وضع کاو نو په هغې وخت کې په دې کې د صفتي معنی لحاظ ساتلی شوی وي او دا لفظ دا د صفتي معنی دپاره مقرر کړی شوی وي. خو که وروستو دغه لفظ په دغې صفتي معنی کې استعمالیږي او که نه وي، په دواړو صورتونو کې به دغه لفظ بیا د غیر منصرف دپاره سبب جوړیدی شي. البته که یو لفظ دا د ابتدا نه د وصفیت د معنی دپاره نه وضع کړی شوي بلکې د یو معین څیز دپاره وضع کړی شوی وي او بیا وروستو د استعمال د وجې نه په دغې لفظ کې وصفي معنی دا پیدا شوي وي، نو دغه وصف دا بیا د غیر منصرف دپاره سبب دا به نه ګرځي. نو فرمایي وشرطه ان یکون وصفا فی اصل الوضع، د وصف د غیر منصرف دپاره شرط دا دی ان یکون وصفا فی اصل الوضع چې دغه لفظ دا وصف وي په اصل وضع کې، یعنی د ابتدا نه دغه لفظ دا د صفتي معنی دپاره وضع کړی شوی وي او مقرر کړی شوی وي. خو که وروستو په استعمال کې دغه لفظ کې وصفي معنی باقی وي او که نه وي، په دواړو صورتونو کې دغه لفظ بیا د غیر منصرف دپاره سبب جوړیدی شي. نو اوس مصنف د مثال په ذریعې سره د دې وضاحت کوي. نو فرمایي فاسود و ارقم غیر منصرف، پس اسود او ارقم دا دواړه غیر منصرف دي. و ان صارا اسمین للحیة، اگر چې دا دواړه د نمونه ګرځېدلي دي د مارانو. د اسود دا لفظ دا چې کله واضع دا مقرراو دا وضع کاو نو دا د تور سیز دپاره دا نوم مقرر کړی دی. عرب هر یو تور سیز ته اسود وی، خو که هغه انسان وي، که حیوان وي، که کپړه وي او که بل یو سیز وي، نو هغې ته د هغې دپاره د اسود دا لفظ دا مقرر کړی شوی دی. نو په ابتداء دا لفظ دا د صفتي معنی دپاره دا وضع کړی شوي دا په یو مبهم سیز باندې دلالت کوي. او ارقم دا لفظ دا عربو هر هغې سیز له وضع کړی دی چې په هغې کې توروالی او سپینوالی وي، یعنی هغه برګ وي، په هغې کې توروالی هم وي او سپینوالی هم وي، نو عرب دغې سیز ته ارقم وي. نو اوس دا اسود او ارقم دا دواړه غیر منصرف دي ځکه چې په دې کې یو سبب وصف دی او دا وصف دا وصفي اصلي دی ځکه چې د ابتدا نه دا د صفتي معنی دپاره وضع کړی شوی دی. اگر چې اوس عربو د اسود او د ارقم دا دواړه د مارانو نمونه ګرځېدلي، نمونه ایښودلی شوي دي. عرب هر تور مار ته اسود وی
او کم برگ مار وي نو هغې ته ارقم وي. لیکن چونکې په اصل وضع کې د ابتدا نه دا دواړه الفاظ د صفتي معنی دپاره وضع کړی شوي دي، نو اوس اگر چې دا دواړه د مارانو نومونه ګرځېدلي دي، لیکن ته دغې مارانو دا نومونه ګرځېدل دا دې له څه نقصان دا نه ورکوي، ځکه چې کم شرط دی نو هغه پکې موجود دی. نو فرمایي فاسود و ارقم غیر منصرف، اسود او ارقم دا دواړه غیر منصرف دي. و ان صارا اسمین للحیه، اگر چې دا دواړه الفاظ دا نمونه ګرځېدلي دي للحیة د مار دپاره، لإصالتهما فی الوصفیه، او د هغې دلیل بیانوي چې دا دواړه خو اوسو اسما دي په معین څیز باندې دلالت کوي، نو دا بیا څنګه غیر منصرف دی؟ نو مصنف فرمایي لإصالتهما فی الوصفیه، ځکه چې دا دواړه په اصل وضع کې د وصفیت دپاره دا متعین شوي وو. نو اسود او ارقم دا غیر منصرف دي. یو سبب په دې کې وزن فعل دی، ځکه چې اسود او ارقم دا دو افعلو په وزن باندې دي او دا د فعل وزن دی. او دویم سبب په دې کې وصفي اصلي دی. اوس مصنف فرمایي کچری دغه وصف اصلي نه وي، یعنی دغه لفظ د ابتدا نه د صفتي معنی دپاره نه وضع کړی شوی، بلکې وروستو د استعمال د وجې نه په دغه لفظ کې صفتي معنا پیدا شوي وي، یعنی وصف اصلي نه وي بلکې وصف عارضي وي. نو دغه وصف عارضي اگر چې په دې کې بل سبب وي، خو دغه وصف دا به د غیر منصرف دپاره سبب دا نه جوړېږي. نو فرمایي وأربع في مررت بنسوة أربع منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية. مررت بنسوة أربعين کی دا أربعين دا صفت دے دو نسوتين دا پارا، او دا اربع دا وزن فعل هم دے، ځکه چې دا افعالو په وزن باندې دی. نو په ظاهر کې په دې کې دواړه اسباب موجود دي، یو پکې وزن فعل دی او بل سبب پکې وصف دی. لیکن دا 40 دا منصرف نه دی، بل دا غیر منصرف نه دی بلکې منصرف دی. نو دې وجې نه تنوین هم پرې راغلی دی او کسره هم پرې راغلی ده. نو دا ځکه چې دا مونږ دا شرط لګولی چې دغه وصف دا به اصلي وي، عارضي به نه وي. او دلته دا 40 دا وصف عارضي دی، ځکه چې دا په اصل کې کله چې واضع دا لفظ مقرراو، نو دا یې د یوې معینې انسې دپاره مقرر کړی دی چې هغه د 3 او د 5 په منځ کې ده. نو دې وجې نه دا 40 دا وصف اصلي په دې کې نه دی بلکې وصف عارضي دی، د استعمال د وجې نه په دې کې دغه صفتي معنی پیدا شوي ده. نو فرمایي وأربع في مررت بنسوة أربع منصرف، په مررتو بنسوة 40 کې دا کوم 40 دی نو دا منصرف دی. مع انه صفة ووزن الفعل، باوجود ته دی یا سره ته دی چې دا دې کې صفت هم دی دا او په دې کې وزن فعل هم دی. نو چې کله پکې دا دوه اسباب دي نو بیا غیر منصرف ولې نه دی؟ نو مصنف د هغې دلیل بیانوي لعدم الإصالة في الوصفیه، ځکه چې په اصل وضع کې په دې کې دا د صفت دپاره نه دی وضع کړی شوی. نو خلاصه دا شوه چې هغه وصف به د غیر منصرف دپاره سبب جوړیږي چې کم وصف اصلي وي، یعنی د ابتدا نه دغه لفظ دا د صفتي معنی دپاره مقرر کړی شوی وي، خوا که وروستو په دې کې دغه صفتي معنی باقي وي او که نه وي. او کچرې یو لفظ د ابتدا نه د صفتي معنی دپاره نه وضع کړی شوی او وروستو د استعمال د وجې نه دغه لفظ صفتي معنی کې استعمالیږي، نو دغه لفظ دا به بیا غیر منصرف نه وي بلکې دا به منصرف وي. دغه صفت د غیر منصرف دپاره سبب دا نه ګرځي. اوس راځو مونږه د دې عبارت حل او په دې کې کم نحوي فواید دي، نو انشاءالله تعالی دغه فواید دا به سره هم مونږه ذکر کوو. اما الوصف، دا اما دا حرف تفسیر دی یا حرف تفصیل دی. مخکې چې مصنف د منصرف کم نه اسباب اجمال ذکر کړی نو هغه اوس تفصیل بیانوي، نو دې وجې نه دا اما دا حرف تفسیر دی یا حرف تفصیل دی.
الوصف مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا ده، خدای کې شرط معنی ته متضمن ده. فا جزائیه ده. لا یجتمع مع العالمیه اصلا، د دې ترکیب مونږه په تیر عبارت کې هم کړو. لا یجتمع دا فعل او هو ضمیر په دې کې فاعل او دا وصف طرف ته راځي دی. مع العالمیه دا مضاف مضاف الیه مفعول فیه دی، او اصلا دا هم د ابدا په معنا باندې دی، دا هم مفعول فیه دی. دلته به مونږه د مع په باره کې د اهمه خبره یاد ساتو چې د مع لفظ دا اکثر دا مضاف وي. البته بعض صورتونه داسې شته دی چې مع دا مضاف نه وي، نو هغه بیا عام طور باندې په ترکیب کې حال واقع کیږي. خو چې کله مع مضاف وي نو دا عام طور باندې په ترکیب کې مفعول فیه جوړیږي، لکه په دې عبارت کې هم مع العالمیه اصلا، او دغه شانتي واربع في مررت بنسوة اربع منصرف مع انه صفه، په دې ځای کې هم دا مع په ترکیب کې مفعول فیه جوړ شوی ده. نو موږ به د مع په باره کې دا خبره یاد ساتو. یو خبره به دا یاد ساتو چې دا عام طور باندې په ترکیب کې دا لفظ عام طور باندې مضاف واقع کیږي، او چې کله مضاف وي نو دا بیا په ترکیب کې عام طور باندې مفعول فیه جوړیږي. وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع، دا وو استنافیه ده. تدینه یو نوی خبره شروع کیږي. شرطه دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او چې کله د یو اسم نه وروستو ضمیر راشي نو دغه اسم دا د همیشه دپاره مضاف وي، نو دلته د شرط اضافت شوی دی ضمیر طرف ته. او بله اهمه قاعده ده مخکې هم مونږه ذکر کړې وه چې کله د کلام په شروع کې معرفه راشي او تدین وروستو جار مجرور راشي یا فعل راشي یا د بغیر الف لام ولا اسم راشي، نو عام طور باندې دغه معرفه دا مبتدا جوړیږي، او تدین وروستو چې دا کم جار مجرور فعل یا بغیر الف لام ولا اسم راغلی دی نو دا ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم د معرفې وروستو فعل راغلی دی، نو دغه معرفه مبتدا ده او دا فعل دا ولا خبر دی. نو شرطه مبتدا ان یکون دا فعل ناقص دی، او هو ضمیر مستتر دا ولا اسم دی. وصفا منصوب بفتحه لفظا دا موصوف دی، او فی اصل الوضع دا ولا صفت دی. دلته به هم دا قاعده مونږه یاد ساتو چې عام طور باندې کله د نکرین وروستو جار مجرور راشي، خو شرط دا دی چې دا جار مجرور په دغه نکرې پورې متعلق نه وي یا تدین مخکې په کلام کې په یو بل لفظ پورې متعلق نه وي، نو بیا دغه نکره عام طور باندې موصوف جوړیږي او دغه جار مجرور ولا صفت جوړیږي. دلته هم دا وصفا دا نکره ده او تدین وروستو جار مجرور راغلی دی، نو دغه نکره موصوف دی او دا فی اصل الوضع دا ولا صفت دی. دغه شانتي وان صار اسمین للحیه، دا اسمین نکره دی، تدین وروستو للحیه جار مجرور راغلی دی، نو دا اسمین موصوف دی او للحیه دا ولا صفت دی. دغه شانتي اربع فی مررت بنسوة اربعین کې اربعون دا نکره دی، تدین وروستو جار مجرور راغلی دی، نو نکره موصوف دی، او فی مررت بنسوة اربعین دا ولا صفت دی. نو ان یکون فعل ناقص هو ضمیر تدید لپاره اسم دی، وصفا موصوف فی اصل الوضع دا ولا صفت دی. نو موصوف صفت دا خبر دی، د یکون فعل ناقص لپاره. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دی دو مبتدا لپاره. فاسود و ارقم غیر منصرف، اسود دا معطوف علی دی او ارقم په دې باندې عطف دی، نو دا مبتدا ده او مبتدا دا مرفوع وي، او په اسودو او ارقمو باندې تنوین ځکه نه دی راغلی چې دا غیر منصرف دی، او په غیر منصرف باندې تنوین دا نه راځي، ځکه چې په اسود او ارقم کې دوه اسباب موجود دي. یو سبب په دې کې دی وزن فعل، او بل سبب په دې کې دی وصف اصلي. نو دا مبتدا ده، او غیر منصرفین دا مضاف مضاف الیه دا ولا خبر دی. نو دا دواړه دا دال دی په جزا باندې، یعنی په جزا باندې دلالت کوي، او دا شرط ولا وروستو ذکر شوی دی. ان دا حرف شرط دی، خو دا ان دا وصلیه دی. ان وصلیه دی ته وایي
چې پاغي کې نقیض شرط یعنی د شرط کم الټ دی، د شرط کم نقیض دی، نو دا اولا بالجزا وي، هغه زیات مستحق وي چې هغه جزا وګرځي. یعنی ته د جزا تعلق ته د این وصلیین وروستو چې دا کم شرط ذکر شوی دی ته دې سره هم تعلق شته دی، لیکن ته دې شرط کم الټ دی، کم نقیض دی، د هغې سره د جزا تعلق ته دې شرط نه زیات وي. مثلا دلته وایي د اسود و ارقم غیر منصرفین و ان سوارا اسمین، اگر چې دا دواړه اسمونه ګرځېدلي دي، یعنی اسود او د ارقم دا غیر منصرف دي، اگر چې دا دواړه اسمونه ګرځېدلي دي نو شرط دی و ان سوارا اسمین او جزا د اسود او ارقم. نو اوسو ته د جزا تعلق ته د شرط د نقیض سره زیات دی، او د شرط نقیض دا دی چې دا دواړه اسمونه نه وي بلکې دغه دواړه په خپل اصلي وصف باندې برقرار وي، نو بیا به خامخا وي غیر منصرف به وي. یعنی کله اسود او ارقم اگر چې دا دواړه د مارانو د پاره نمونه ګرځېدلي دي بیا هم غیر منصرف دي. که بالفرض دا اسود او ارقم دا د مارانو د پاره نمونه نه وي ګرځېدلي نو بیا خو به څه وي خامخا به د غیر منصرف د پاره سبب جوړېدلی. نو این وصلیه دې ته وایي چې په هغې کې نقیض شرط اولا بالجزا وي، یعنی د شرط الټ د هغې سره د جزا تعلق ته د شرط نه زیات وي. نو این شرطیه سوارا دا فعل ناقص دی او په دې کې د الف ضمیر ته دې لپاره اسم دی، او اسمین دا موصوف دی، او چونکې اسمین دا په حالت نسبی کې ده او د تثنیه حالت نسبی دا په یا ما قبل فتحې سره وي. للحیت دا جار مجرور متعلق دی په کائنین پورې یا په ثابتین پورې، نو دا ولا بیا صفت جوړیږي د اسمین موصوف د پاره. بیا موصوف صفت دا خبر دی دو سوارا فعل ناقص د پاره. لإسالتهما فی الوصفیه لام حرف جار، اسالتی دا مضاف او هما ضمیر دا مضاف الیه ده، او فی الوصفیه دا جار مجرور دا متعلق دی په اسالت فعل پورې. بیا اسالت مصدر پورے، بیا اسالت مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر دا بیا مجرور دے دا لام جار دا پارا او دا جار مجرور دا متعلق دے پسوارا فعل ناقص پورے. نو تدی جزا یا محذوف دا و ان سوارا اسمین للحیت لاسالتهما فی الوصفیہ فاسود و ارقم غیر منصرفین، یا دا شرط دغی کم جزا دال بر دا مخ کی کم اسود و ارقم دے تدی دال بر جزا دا پارا. وأربع في مررت بنسوة أربع منصرف مع أنه صفة. أربعون دا موصوف دے او في مررت بنسوة أربعين دا ولا صفت دے. في حرف جار، مررت فعل بفاعل، بنسوة أربعين با حرف جار، نسوة موصوف او أربعين صفت. دا موصوف صفت دا مجرور دے دا با جار دا پارا، جار مجرور متعلق دے پا مررتو فعل پوری، فعل ابن فاعل اور متعلق سے مل کر دا مجرور دے دا فی جار دا پارا، دا بیا متعلق دے با ثابتون پوری. نو دا بیا صفت جوڑی گی دا 40 موصوف دا پارا. موصوف صفت دا مبتدا دا او منصرف مرفوع بضم لفظا دا ولا خبر دے. مع انه صفة ووزن الفعل مع مضاف ان حرف از حروف مشبه بالفعل دا اسم منصوب غواړي او خبر مرفوع غواړي. دا ها ضمیر دا منصوب محلا دا ولا اسم دی، او دا صفة ووزن الفعل صفة مرفوع بضم لفظا دا معطوف علیه دی، و حرف عطف وزن الفعل مضاف مضاف الیه دا معطوف دی. معطوف علیه معطوف مل کر دا خبر دی دو ان دا پارا. نو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویلی مفرد دا مضاف الیہ دے دا مع مضاف دا پارا، او مضاف مضاف الیہ دا مفعول فیہ دے دو منصرفن اسم فاعل دو صیغہ دا پارا. لعدم الاسالة فی الوصفیہ، لعدم الاسالة لام حرف جار او عدم دا مضاف، الاسالة دا مضاف الیہ دا، او دا فی الوصفیہ دا جار مجرور متعلق دے پو اسالہ پورے. بیا عدم الاسالة دا مضاف مضاف الیہ دا مجرور دے دا لام جار دا پارا، او دا جار مجرور دا متعلق دے پو منصرفون پورے.
یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کو. اما الوصف فلا یجتمع مع العالمیه اصلا، هر چې د منصر په اسبابو کې وصف دی نو دا د عالمیت سره بالکل نه جمع کیږي. او بل اهمه خبره مصنف دا کوي وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع، د وصف د پاره شرط دا دی چې دا په اصل وضع کې وصف وي. لہذا اسود او ارقم دا غیر منصرف دي. و ان صار اسمین للحیه، اگر چې دا دواړه دا نمونه ګرځېدلي دي د مار د پاره نو بیا ولی دا غیر منصرف دي؟ لإصالتهما فی الوصفیه، ځکه چې دا دواړه په اصل کې د وصفیت د پاره مقرر کړی شوي دي او وضع کړی شوي دي. واربع فی مررت بنسوة اربع منصرف، او په مررت بنسوة اربعین کې دا کوم اربعون دی دا منصرف دی باوجود تدی انه صفت و وزن الفعل، چې په دې کې په ظاهر کې دو اسباب موجود دي، یو وزن فعل او بل پکې صفت دی. نو بیا ولې دا منصرف دی؟ دا غیر دلیل بیانوي لعدم الاصاله فی الوصفیه، ځکه چې دا په اصل وضع کې په دې کې وصفیت دا نشته دی او په دې کې دا وصفیت دا د عارض د وجه نه راغلی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.